خپله خو زمونږ دا حل دی چې اقرار کوو چې سیستم کولیپس شوی دی او د هغې مثالونه هم مونږ ته میلاویږي ټایم په ټایم باندې لکه د پیمز هسپتال د واقعې نه مونږ ته دا اندازه کیدی شي ډېره ګرانه نه ده دغه اندازه مونږ کولی شو چې سیستم تلی دی خو بیا هم دغه حل دی زمونږ چې یعنی یو خو خبره ده کنه چې کیپ یور هاوس ان آرډر فرست یعنی اول د خپل کور غم وکړه خو مونږ بیا هم د خپل کور غم نه مونږ لګیا یو ځای روغه بل ځای روغه چې بیا څه دغه شي نو افغانستان کې بیا مونږ ګوتې وهو او وایو چې افغانستان کې هم زما د خوښې حکومت راشي خپل حال دا د سیستم چې کوم دی نو هغه د پیمز هسپتال د واقعې نه زه تاسو ته شروع کوم لکه وایي چې د پیمز هسپتال یو ډاکټر صاحب په خپله باندې وایي خلیق الزمان ډاکټر صاحب دی تاسو به کتلي نیرو سرجن دی د دې ځای نه ریټایر شوی 13 کاله یې په پیمز کې کار وکړو هغه وایي زه د خپلې تجربې نچوړ تاسو ته دا وایم چې دلته څوک هم که څوک کار واله کسي نو هغه خلک نه پرېږدي ګروپونه دي 3 دي که 4 ګروپونه دي په پیمز هسپتال کې هغه وایي مافیاز دي په هسپتالونو کې د کلاس 4 نه واخله تر د ګریډ 20 پورې د هر سړي خپل خپل ګروپ دی بیا وایي چې په منسټرۍ کې ځان له وزارت صحت کې ځان له مافیاز دي کو فرض کا د منسټرۍ نه یو چپړاسي راشي نو د هسپتال ایگزیکټیو ډایرکټر چې دی نو هغه چپړاسي ته په لار کې ولاړي جی په خیر علی ستړي مشه راځي جی او دا نو د دونه پورې خبرې کیږي چې د پیمز هسپتال پرنګي په هسپتال کې چې یو فرش ډاکټر د هاوس جاب د پاره اپلای کوي نو 2 لک روپۍ ورکوي وزیر صحت مصطفی کمال صاحب وایي چې د احتساب د پاره ځان پیش کوم حسیبه د احتساب د پاره بینګ هیلث منسٹر تو څنګه ځان پیش کې احتساب د پاره خطز ایز مصطفی کمال استعفا ورکا مصطفی کمال په نوم باندې د یو کس پر حیثیت باندې ته ځان احتساب ته پیش کا چې ستا خلک څنګه احتساب کوي نو ته حسیب اوسم وزیر صحت یې نو ستا به څوک احتساب وکړي خبره دا ده چې مونږ بار بار دا خبره کوو چې یعنی سیستم چې کوم دی هغه داسې نه چلیږي دا خبره دا اوس هر سړی هم دا خبره کوي انف از انف بس چې څومره کېدل هغه وشول اوس کو یو سړی دی په هسپتال کې د خپلې خوښې ایم ایس لګوي نو هغه ایم ایس چې ولګي یا په پیسو ولګي یا په سفارش ولګي نو مطلب دا دی چې دا یو نااهله کس ته ایم ایس ولګو په هسپتال کې نو بیا ظاهره خبره ده هغه نااهله به خپلې نااهلۍ چې کوم دی په دغه هسپتال کې کوي نو اوس که څوک دا وایي نو دغه سیستم نور نه چلیږي د پیمز هسپتال په وړاندې به تاسو کتلي د خلکو هغه غم او